کلی زما ګوره کومې سیاسي پارټۍ سره تعلق نشته دی، خو مسله د وضاحت راغې د مسلې اوس به هر مولا ته په کنځلو کولو سړی کافر کېږي نه. ښځه ډېره بدرنګه وه، انتهایي بدرنګه وه، او حسن پري نوم یې ښایسته. اول موږ دا خبره وکړله چې د انبیاو میشن څه توحید. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت کتاب را لېږلی قرآن، او د قرآن مرکزي مسله مقصدي مسله هغه د الله رب العزت توحید او یووالی و. او دویمه خبره موږ دا وکړله چې کله انبیاو دا مسله بیان کړې ده نو د چا نه پې څه اخیستي نه دي، خالص لله بالله مسله د توحید د الله د یووالي بیان کړې ده. دوه خبرې شولې. اوس به راځو موږ به ګورو دلته ډېر خلک دا خبره کوي وایي یاره، او دا حدیث هم دی د نبی علیه السلام چې العلماء ورثة الانبیاء، علما چې دي دا د انبیاو وارثان دي. دا څه دي؟ د انبیاو وارثان دي. خو دې ځای کې به یو خبره یاد ساتئ. ګوره علما د انبیاو وارثان دي، خو کوم علما د انبیاو وارثان دي دې ټکي باندې به ځانو پوه کړئ. ډېر خلک دا خبره کوي وایي یاره علماو ته کنځل کول په دې باندې سړی کافر کېږي. بلکل علماو لیکلي دي، دې خبره باندې ذهن خلاص کړئ چې عالم ته د علم د وجې نه، د حق پرستۍ د وجې نه، د الله د توحید د وجې نه کنځل کول په دې باندې سړی کافر کېږي، دې کې شک نشته. باقي کنځل کول مولا ته نه چې کافر ته هم څه ده ګناه ده، کنځل ښه کار نه دی. خو کم عالم ته کنځلو باندې سړی کافر کېږي په دې هم ځان پوه کوي. دا نه چې اوس هر سړی ته چې نو ته وایې چې یاره که دې مولا ته تا کنځلې وکړې ته په دې باندې کافر کېږي، نه ګناه ده. خو هر مولا ته په کنځلو کولو سړی کافر کېږي نه، ګناهګارېږي خو کافر کېږي نه. هغه مولا ته په کنځلو سړی کافر کېږي چې هغه حق پرسته عالمي او هغه حق بیانوي په غیر د دنیا د لالچ نه. اوس یو مولا دی ښځو سره کینی پاڅي، ښځو سره لاسونه میلاوي، چې څه حرامیتوبونه دي هغه کوي، چې څه ناروا ده هغه کوي، د غیر الله قانون هغه یې راخیستی دی د الله په قانون باندې د پاسه کوي، کفري نظام د هغې دفاع کوي او وایي چې به زه به د دې څه کومه دفاع کومه. که دغه مولا ته یو سړي کنځلې وکړي ګناه ده، خو کافر کېږي پې نه. ولې دا یې د علم د وجې نه نه دي کړي، دا یې د هغه د غلط کردار د وجې نه کړي دي، د مولا د غلط کردار د وجې نه هغه دا کنځلې کړي دي. نو زما ورونو وارث ته پیغمبر دا به هغه عالمي چې چا سره د پیغمبر وراثتي د فلار وراثت چې کوم بچي ته پاتې شوی هغه ته خلک وارث د هغه پلار وایي. د پردي کلي سړي ته څوک وارث نه وایي. اوس یو مولا دی هغه د پیغمبر میراث وختي تاسو ته ما ویل د پیغمبر میراث او ډیوټي څه وه؟ د الله د کتابو بیانو. اوس یو مولا دی هغه قرآن شاته کړی دی، د کفر قانون یې را په شا کړی دی. یو سړي د الله قانون شاته کړی، د برطانیې نظام او قانون یې را په شا کړی دی. د الله په کور کې ناست دی، دروغ به نه ویستی، په ایمان ووایي دا سړی د پیغمبر وارث کېدی شي او که نه شي کېدلی شي. د پیغمبر وارث به هغه مولای زما ورونو چې هغه قرآن راخیستی، هغه د الله کتاب راخیستی، د پیغمبر ډیوټي راخیستی. د پیغمبر چې کومه ډیوټي ده هغه یې راټینګه کړي، د الله کتاب بیانوي، دا به د پیغمبر وارثي. کوم مولا، هر سیاسي مولا چې هغه د غیر الله قانون راخیستی، د برطانیې نظام یې راخیستی را په شا کړی او د الله قانون یې شاته غورځولی، د الله په ذات مې د قسمي چې دغه سړی او دغه مولا د پیغمبر وارث نشي کېدلی. په دې خبره باندې خپل ذهن خلاص کړي. په کار دا وه چې تاسو ته موږ فضایل بیان کړي وي، خو زما ورونو دا ځینې خبرې د عقیدې سره تعلق ساتي، دا د فضایلو نه اول د دې بیان پکار دی. اول خپل عقیده جوړول پکار دي، خپل سوچ او خپل فکر دا جوړول پکار دي. نو زما ورونو د پیغمبرانو کار څو؟ د الله توحید. د نبی علیه الصلاة والسلام د بیان کتاب څو؟ قرآن. قرآن کې الله رب العزت کومه مسله بیان کړي؟ مسله د توحید. نو چې کوم مولا ځان ته د پیغمبر وارث وایي هغه به د الله رب العزت کتاب بیانوي خامخه. د پیغمبر وارث به د الله کتاب خلکو ته خامخه بیانوي. که داسې نه هغه به د پیغمبر وارث نه زما ورونو.
نو د قرآن مقصد داو او د قرآن بیان چې کوم هغه د دې دپاره و چې لا اسألکم علیه اجرا. نبی علیه السلام وایي قرآن بیانوم خو مزدوري دنه پې نه اخلمه. نو د امت فریضه ډیوټي دا ده چې قرآن به بیانوي خو مزدوري به د چا نه اخلي، مشري به پې نه غواړي، پیسې به پې نه غواړي، دنیا به پې نه غواړي، خالص د الله د رضا دپاره، خالص د الله د توحید د عقیدې دپاره، خالص د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دپاره به بیانوي. موږ زموږ ورونو تاسو زموږ مشران یې سپین ږیري یې زموږ مقصد د پیغمبر په منبر ناست یو والله العظیم چې زموږ مقصد صرف ګوره تاسو ته د الله کتاب ښودل دي، د الله توحید بیانول دي، د نبی علیه السلام سنت بیانول. والله العظیم قسم دی که زموږ بس تاسو نه بل لالچي. زه د سوران نه راغلی یم دلته والله العظیم که زما به بل لالچي په غیر د دې نه چې کومه عقیده ما زده کړې ده، کوم قرآن ما زده کړی، کوم توحید ما زده کړی، دا تاسو له درکم. او بله خبره درته کوم چې زه په غلطه لار روان یم او د دنیا لالچ مې نشته او تاسو هم ځان سره په غلطه لاره باندې پره کومه، دا عقلمندي ده که بېوقوفي ده؟ بېوقوفي ده. زما کوم لالچ شته نه. او ښځه جهنم ته م روان یم، هېڅ هم نه منم، نه قبر عذاب منم او نه تبلیغ منم او هېڅ هم نه منم، جهنم ته م روان یم په خپله. او تاسو هم ځان سره جهنم ته بوځم او د دنیا لالچ مې هم نشته. نو دا بېوقوفي نه ده؟ عقلمندي خو به دا وی چې وټ مې دنه غوښتلی او جهنم ته مې ځان څه خوشي کړي وی. څه دنه غواړم نه. ریاض مولوي صاحب دلته درس کوي ودې ښایي یو سړی چې هغه وایي چې ما وله 50,000 یا 1,00,000 روپۍ راوړي چې مولوي صاحب دا داسې جب کې کېده. دا څوک نشي ښودلی. او الحمدلله په پنجپیري بچي خو یې څوک ثابتولی نشي چې دی وایي چې ما وله څه ورکړي دي. دا موږ په چیلنج سره انشاءالله وایو. نو یا زما ورونو قرآن راغلی دې مقصد لو چې دا قرآن موږ تاسو له درکو، تاسو پې پویه کړو. خو په دې قرآن باندې پوهېدل دا ډېر غټ کمال دی. ډېر خلک به تاسو ته وایي مه کښېنئ ورته. څه به وایي مه ورته کښېنئ. کله به وایي دا په قرآن نه پوهېږي هسې لګیا دي. خو ګوره زما ورونو د هغوی مقصد به والله العظیم دی که دا خلک د مولانو ته کېناستل د پنجپیریانو ته او دا قرآن یې زده که زمونږ ټوله دوکانداري خرابېږي. یو قصه به راته وکړمه. یوه ښځه وه، ښځه ډېره بدرنګه وه، انتهایي بدرنګه وه او حسن پري نوم یې ښایسته و، حسن پري که نه. او ښځه وه بدرنګه، چا نه کوله. بله ورځ یې چېرته یوه پیس صاحب لیدلی دی په لاره کې په سترګو ړوندو، ویلی دی چې راشه خدای خو دا ښه موقع ده. دې سړي څه خبره وکړه څوک خو داسې هم نه کوي که دا دې چېرته وکړي. هغه ورغلی حفیظ صاحب ته ویلی حفیظ صاحب څنګه چل دی که نکاح میکاح دی نه وي زه هم داسې بې نکاح ښځه یم او ډېره ښایسته یم که خوښه دی نکاح به وکړو. او ویل زه ډېره ښایسته یم زما نوم دی حسن پري ویل د علاقه کې خیر دی تپوس وکړو حسن پري ویل. حفیظ صاحب ویلې چې نوم خو واقع ډېر مزېدار دی. خو حفیظ صاحب ویلې زه پې څوک مړه نه دي زه خو هسې هم نه ینم که ښایسته یو که بدرنګه. و زه نکاح یې ورسره وکړله زما ورونو. چې نکاح یې وکړله او کور ته راغله او یو څو ورځې تېرې شولې د حفیظ صاحب ژوند هم ښه مزېدار روان و، د حسن پري ژوند هم ښه مزېدار روان و. بار اواز وشو بنجاري راغی او د رانجو اواز یې وکړ. ویل داسې رانجه مې راوړي چې ړوند سړی په سترګو ولګوي بنا کېږي. څه کېږي؟ بنا کېږي. ښځې چې دا اواز واورېدو خو یې د کور نه ووتله. ویل یا خدایه پاکه حفیظ یې وانه وري. که حفیظ رانجه ولګولو نو هر څه به ختم وي. راغی بار بنجاري ته وویل ټوله ټوکرې خبره کوه ټوکره په څو ده؟ هغه ویل دا خو ګرانه ده خو چې اخلې ځان له یو بوتل واخله په ټوله ټوکره څه کوي. ویل نه بس ټوله ټوکرې خبره کوه جلدي کوه چې هر څومره روپۍ. ولې حسن پري ویلي که چېرته دا رانجه د حفیظ صاحب ولګول او زه یې ولیدلمه نو زمونږ نکاح هر څه به څه ختمي. دا د حسن پري اولاد دی. وایي د پنجپیریانو قرآن ته مه کښېنئ. ولې پنجپیریان حق وایي تعویضونه را باندې بندوي، اسخاتونه را باندې بندوي، خیراتونه بندوي، وټونه بندوي. چې دا شی نه دې په مولانو باندې بند کړو نو مولان څه شو؟ مړه شو. مولانه مړه شو. هغه زمونږ د علاقې یو سړی و رنجک نوم یې و
ډېر ټوکمارو د هغه متل و تاسو به اورېدلی وي چې یو مولا و خلکو ته به صدقې حکم کو چې صدقه وکړي دې کې دومره فضیلت دی. بله ورځ یې ښځې اورېدلي وو چې ښځې اورېدلي وو ښځې ویلې چې دا سړی خو دا ځینې خبرې موږ نه پټوي او دا څومره ثواب دی په صدقه کې. تللی دی کور کې چرګ یې لال کړی دی او جومات ته راوړی دی. نو جومات ته چې چرګ راوړی دی ملا صاحب خو په سور خوړلی دی بیا یې تپوس کړی ویل دا چا راوړی ویل مولوي صاحب دا خو ستاسو کور والا راوړی. نو ملا باندې سته څه چل شوی و لوېدلی و. زما ورونو مولان چې دی د دې څه بې مري څه چل پې کېږي. نو دا هغه رانجه دي د بنجاري دا قرآن نه دی دا هغه رانجه دي چې دا قرآن دی وي او په دې قرآن پوه شولې نو بیا به هر سړی پېژنې هر سړی به درته بیا معلومیږي چې لکه دا خو د دنیا لالچ دپاره لګی دی دا اوټ دپاره لګی دی دا د کرسۍ دپاره لګی دی دا د دنیا دپاره لګی دی. نو زما ورونو د دې خلکو خبرې به نه منې قرآن له راځئ خپله کومه خبره در باندې د قرآن او حدیث خلاف لګېدله غلطه لګېدله نور علماو نه تپوس کوئ. دلته چې تاسو راځئ او قرآن اورئ د دې مولوي صاحب نه تپوس کوئ. خو ګوره یو خبره درته کوم دا حق نه دی د حق دا مزاج دا تریخ دی دا په فطرت باندې درون لګېږي. حق یو سړی ګیره خرئ او بل سړی ورته وایي چې یاره دا ګیره پرېږده ګیره دې خرولې نو دا خبره خو یې ورته صحیح وکړله خو خبره چونکې حق ده په هغه باندې به خامخا ترخه لګېږي. زمونږ دا خبرې ځکه ترخې لګي په خلکو زمونږ ورونو دا خبرې حقې دي والله العظیم چې دا خبرې زمونږ حقې دي. اوس مولانو د قرآن چې کوم مقصد و هغه پرېښوده د مولان یادوم د عوام نه یادوم. موږ د مولانو ډېر وخت په دې عوامو باندې ردونه وکړل که نه. اوس په دې مولانو کې چې موږ کومې غلطیانې دا ته اوس لږې رامخې ته کوم اوس پورې خو دا خبرې یاره امین دا کوي او دا کوي او ګیره خره یو پلانې صحیح ده په کار دي خو لږ شانې د مولانو دا اینم درته ښیمه. زما ورونو قرآن راغلی دغې له و چې دا کوم وختي تاسو ته ما وویل بیان دپاره راغلی. مولانو څه وکړل مولانو په پوسټر باندې د قرآن پټو ورکو وایي دا د الله کتاب دی او دې له اوټ راکوي او موږ په دې باندې اسلام راولو. وایي موږ پې څه کوو اسلام راولو. قرآن د تبلیغ کتاب او دوی د ووټ کتاب وګرځو. اوس وایي پنجپیریان تبلیغ نه منې لکه تبلیغ خو ته نه منې قرآن راغلی تبلیغ له و تا د ووټ دپاره وګرځو ته نه منې که زه نه منم. زما ورونو قرآن د تبلیغ کتاب دی او د ووټ کتاب نه دی. الله را لېږلی تبلیغ دپاره زما ورونو ووټ دپاره نه دی را لېږلی. د پیغمبر مسله څه وه چې مزدوري ده نه غواړم. دا خلک څه وایي دا خلک وایي که ووټ دې راله را نه کو نو جنازه دله نه کومه مونځونه مې نه دي در بخلي. بله ورځ یو مولوي صاحب ویلي و که پلانې مولوي صاحب له چا ووټ ور نه کومه ورته خپل مونځونه نه دي ور بخلي. بل یو د ایماندار بچي ورته لاندې لیکلي و ویل مولوي صاحب موږ د تسخاتونو سر سیا نه ده در بخلي. زبردسته خبرې ورته کړې. دا د قرآن مقصد شو. یا زما ورونو الله رب العزت قرآن د توحید د مسلې د بیان دپاره را لېږلی و خلکو د ووټ کتاب وګرځو. بله ورځ یې ټکې مولانو کاغذ لیکلی دی دومره او په هغې کې لیکلي زما ګوره کومې سیاسي پارټۍ سره تعلق نشته دی خو مسله د وضاحت راغی د مسلې اوس به کوو. وایي که چا د دې پی ټي آی والا جنازه وکړله ووټ ورکو پی ټي آی والا له به موږ نه جنازه کوو نه به وله نکاح تړو او نه به د دوی په نورو داسې کارونو کې شرکت کوو. دا یې لیکلي کاغذ یې لیکلی مولانو پې دستخطونه کړي دي چې موږ به د پی ټي آی والا جنازه هم نه کوو او موږ به وله څه نه کوو نکاح هم نه تړو. مال دا خو زبردسته خبره ده. نکاح او جنازه دومره ګران شی نه دی. یو سړی په مولا پسې شاته ودرېږي د خپل مړي جنازه کولی شي هغه سړي له پکار ده چې مولا راروسته کړي چې مولوي صاحب راروسته شي په خپله کولی شي په خپله باندې دې څه کړي جنازه کوي د مولانو د انسانونو نه به خلاص شي. او نکاح دا هم اسان کار دی په مولا یې مه تړئ اسان کار دی لکه تا ورکړې هغه به وایي او تا قبوله کړې بس خبره ختمه شوه. او تاسو چېرته تجربه وکئ دا مولان د دې جنازو نه راوروسته کړي تاسو بیا د دوی چغې وینئ دا خو به د جنازو ژوندي دي. دا هسې وایي ګوره هېرېږئ به نه هسې به وایي چې جنازه دله نه کوو دا دله نه کوو خو په جنازو پسې خو دوی مړه دي. هسې به وایي په دې خبرو به نه دوکه کېږي. زما ورونو دې خلکو څه وکړل قرآن چې کوم مقصد له راغلی او هغه مقصد یې خلکو ته بیان نه کړو.
خلکو نه هغه مقصد پټ کو ولې که هغه مقصد خلکو ته کار کړي څومره دکانداري چې مولوي صاحب جوړ کړي دغه دکانداري ختمېدله نه اتفاق به ال راځي چې زم قرآن راوالم هغه مولوي صاحب هم قرآن ناوالي او دواړه یو قرآن تکینو د الله کتاب تکینو نو زمونږ اتفاق به راشي اوس به عوام دا څنګه معلوموي چې کوم ملا په حق دی او کوم ملا په باطله دی دا خو عوامو لم په کار ده که نه اوس یو امي سړی ګوره دې خبرې ته غوږ شئ ښه دا راته بنیادي خبره کوم یو امي سړی دی هغه مولوي صاحب موږ د چا ومنو یار تاسو یو څه وایي بل مولوي صاحب بل څه وایي نو عوامو له اوس د فرق دپاره او د امتیاز دپاره نسخه ښیمه هغه نسخه دا ده زما ورونو دا عقل نه دی دا عقل دا صرف الله موږ له دې نه نه دی راکړی وره چې ته پې ښه او قاعده ټماټر بیلوه او ته پې ښه او قاعده پیاز بیلوه او ښه او قاعده ګوړه پې بیلوه دا صرف دې دپاره نه دی دغه به هم پې کوو خو دا به د دین په کارونو کې موږ او تاسو څه کوو استعمالوو اوس به حق او باطل د بار د ما او تعالی الله عقل راکړی چې د عقل موږ لږ استعمال کو انشاءالله ما او تا به وپېژنو چې دا مولا په حق دی او دا په څه دی باطل دی قسم ده چې ضد لري کودړنه او غوټه لري کودړنه نو ما او تا حق او باطل ډېر په اسانۍ سره پېژندلی شو یو مولا دی د هغه بیان هم د دې دپاره چې ووټ به ماله راکې ناسته پاسته هم په دې چې ووټ به ماله راکې او په بیان کې دا وایي چې خویندې میندې راځئ دمونو له زه به دله دمونه کوم دغه رنګې ټوله ناسته فاسته د هغه دنیا دپاره ده او بل طرف ته یو مولا دی هغه نه د چا نه ووټ غواړي نه د چا نه نوټ غواړي او په خپل شړ جومات کې څه دی لګیا دی د الله رب العزت کتاب بیانوي او خلکو ته په قرآن ګلاس کې دی چې یا خلکو د الله په ذات مې د قسم چې ستاسو نه زمونږ د دنیا هېڅ ګټه نشته دی او بل یو مولا دی هغه ټوله ورځ دې دپاره لګوي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله قرآن کې وایي چې امانتونه خپل اهلدارو له ورکوي لهذا زه د امانت اهل یم او وټ څه کوي ماله راکوي زه د وټ حقدار یم او دا بل سړی چې دی نو دا د وټ حقدارو نه دی زموږ ځای کې یو مولا بیان کړی ویلې چا چې مولا له حق وټ ور نه کو دا خلک څه دي منافقان دي ما څه بیان شته دی موبایل کې زه به در باندې واورم څه ویلې ویلې که چا مولانو له وټ ور نه که دا منافقان دي ولې دلیل یې ونه دا وی ویلې وټ امانت دی او نبی علیه السلام وایي په امانت کې خیانت کول د چا صفت دی د منافق لہذا که چا ګیر خریلې له وټ ورکو ویلې دا څه دی منافق دی نو ټولې دنیا ته منافقان وویل که نه ویل ډېرو خلکو ته تقریبا منافقان وویل یو چا مو ته څه ونه ویل نو یو ورونو اوس وپېژنئ مفاد پرسته مولا وپېژنئ یو مولا دنیا دپاره لګی دی د خپلې خېټې دپاره د کرسۍ دپاره د اقتدار دپاره بل مولا تاسو نه یوه روپۍ نه غواړي مسله درته بیانوي دا عقل لږ استعمال کوئ داسې روغ جوړئ قبر ته مه وړئ وګورئ فرق پې وکړئ چې دا مولا په حق دی او دا په څه دی په ناحقه دی دا فرق به کوو انشاءالله دا سوچ ذهن دا به ازماوو دا به استعمالوو په دې باندې به څه پېژنو حق او باطل یو حالات داسې جوړ شو چې یو امي سړی دی په قرآن او حدیث نه پوهېږي دله اوس په کار دی کم از کم چې دا خپل عقل په کار راولي او دی وپېژني چې دا مولا په حق دی او دا په څه دی په باطل دی زه یم انشاءالله دا فرق به دومره مشکل نه د خپل علاقې مولانو ته وګورئ مثلا دلته ستاسو سمیع الله مولوي صاحب دی ریاض مولوي صاحب دی دلته به ګاونډ کې نور مولان دي دا ټول راجمع کوي یو ماخوستن په دې سرچینګ وکوي سوچ پې وکوي یو بل نه پې تپوسونه وکړي د دې مولا کردار څه دی د ده څه دی دی څه غواړي دی څه غواړي په دغې باندې حق او باطل وپېژنئ وختي تاسو ته ما وویل چې زه په باطله مې یم د دنیا لالچ مې نشته او بیا هم جهنم ته روان یم عقل لا خبره مني زما د دنیا لالچ اوس که د ووټونو والا مولا تا ته یو خبره کوي زه دا ویلی شم چې دا غلطه ده ولې کېدی شي د دنیا د لالچ دپاره کوي د ووټ دپاره کوي او زه خو الحمدلله د چا نه زما څه لالچ نشته دی نو یو ورونو خبره ختموم حاصل او خلاصه او مقصد زما د خبرې دا دی ما مقصد تاسو له احساس درکولو یو سوچ درکولو چې حق او باطل وپېژنئ بعضې خلکو قرآن چې کوم مقصد له راغلی و هغه مقصد یې د قرآن راواخیستو قرآن یې بیان کو ځینې خلکو چې کوم دی قرآن راواخیستو د خپلې دوکاندارۍ کتاب یې وګرځو د ووټ او د دم کتاب یې وګرځو حالانکې کوم مقصد له چې راغلی و هغه مقصد یې د خپو لاندې او یو خبره بس اخیری خبره کوم
یو خلک به تاسو د دیوبند په نوم باندې دوکه کوي. څه نوم باندې؟ دیوبند په نوم. به دا وضاحت کوم، تفریقه بازۍ خبرې درته نه کوم. یو نوم هم په ځان مه ږدئ، مه په ځان د پنجپیري نوم ږدئ، مه په ځان د وهابي ږدئ، نه بل نه بل نه بل. بس تاسو دپاره دا د تبلیغي نوم کافي دی. عوامو دپاره دا نوم څه دی؟ د تبلیغي نوم. دا زبردست نوم دی. پاټیانو ماټیانو کې ګوتې مه وایئ، خو مسلې ته ګورئ، حق او باطله مسله ګورئ او دا پیژنئ. هسې صرف دا د دیوبند دې ټکي باندې چې نن خلکو کومه دوکانداري شروع کړې، دې ته ستاسو ذهن راګرځوم، دې ته غوږ شئ. دیوبند بیان به کوي اخره کې به وایي د فسادیانو مدرسو له به بچي نه لېږئ او د دیوبند مدرسو له څه وکئ؟ بچي راولېږئ. د دیوبند مدرسو له راولېږئ. اوس دوه خبرې کوو چې دا کم خلک د دیوبند نوم ډېر استعمالوي، آیا د دیوبندیت په معیار پوره دي او که پوره نه دي؟ صحیح شوله. اول خبره خدا ده چې دا خلک چې د دیوبند نوم استعمالوي په دې نیت باندې او د دې دپاره استعمالوي چې دا خلک خپل بچي زموږ مدرسو ته راولېږي، نو زموږ اوټ به څه شي؟ سیوا شي. اوس یو ماشوم دی، هغه په یو مدرسه کې سبق وایي، نو آلریډي د هغه ماشوم ورونه، پلار، خاندان وغیره دا به ټول وټ چاله ورکوي؟ دغه مدرسې والا له به ورکوي که نه به ورکوي؟ قسم دی ستاسو نه دا بچي صرف د وټ دپاره غواړي. بیا پې هلته څه کوي؟ درنې کوي په اسلام آباد کې، جلسې پې کوي بیا. او دویمه خبره دا د دیوبند دی، زمونږ په معاشره کې د هر شي معیار شته که نشته؟ شته دی. مصري دی، دیوالونه جوړوي، ګلکار دی، د هغې خپل معیار دی چې کله هغه معیار ته سړی نه رسېدلی، څوک یې دیوال ته خیجوي، څوک پې دیوال کوي، څوک ورته ګلکار وایي. یو سړی دی هغه له د ګاډي چل نه ورځي، څوک ورته ډریور وایي. زمونږ معاشره کې د هر شي معیار شته، خو زمونږ معاشره کې د دیوبندیت معیار نشته. چا ته تپوس ونه کړو چې لکه یو سړی د ګاډي ډریور نه، هغه ته زه د ګاډي ډریورو څنګه ویم؟ یو سړی ګلکار نه دی، ګلکار ورته څنګه ویم؟ هسې نوم دی زما ورونو، دیوبندیت څه شی دی؟ نوم دی. اوس ګورو علمای دیوبند ټولو لیکلي چې وټ ناروا دی او څه دی؟ حرام دی. نن مولوي صاحب وټ غواړي که نه غواړي؟ دغه مولوي صاحب تاسو ته د دیوبندیت خبره کوي که نه کوي؟ تاسو په ایمان وایئ د هندوستان چې کوم دیوبندیانو هغوی دې وټ ته ناروا وایي. نن زما د سوران او د دویزو مولا وټ ته عبادت وایي، دغه رنګې وایي وټ ته به اودس کې. تاسو په ایمان وایئ دا سړی دیوبندی کېدی شي؟ نشي کېدلی. دیوبندیان وټ ته ناروا وایي او زما استاد علاقي بدعتي مولا چې کوم دی ځان ته به دیوبندی وایي، زه یې ورته نه وایم. دا ورته څه وایي؟ عبادت وایي. لہذا زما ورونو دا مولا دیوبندي نشي کېدلی. د دیوبندیت په نوم باندې صرف دوکانداري شروع ده. قسم دی نن د دیوبند نوم استعمالوه، هر څه کوه، هر قسم ناروا کوه، بس تا ته څه دی؟ اجازت. نو یو ورونو تحقیق وکئ، معلومات کوئ، مولانو پسې مه ځئ، مسله پسې ځئ. څوک درته قرآن بیانوي هغه پسې ځئ، څوک درته توحید بیانوي هغه پسې ځئ، او څوک چې د دنیا لالچ د چا نه هغه خلکو څه وکئ؟ ملګرتیا وکئ، د هغوی سره مرسته وکئ. والله العظیم دغه د قرآن او سنت حق د عیان دي. ګوره دغه د قرآن او سنت حق د عیان دي. دنیوي مولان تاسو ولیدل، د وټونو مولان تاسو ولیدل، کله ښځو پسې منډې وایي، کله غلو پسې منډې وایي، مړه چې څه ارامي توبونه دي هغه کوي. لہذا مهرباني وکړئ د دغه مولانو نه په کلکه باندې ځان وساتئ. ستاسو د آخرت کامیابي هم په دې کې چې د دغه مولانو نه ځان وساتئ. دغه مولان ستاسو عقیدې، ستاسو سوچونه او ستاسو فکرونه هغه در بدلوي.